نو زمونږ د ملک د خدای گمراه کړي خلک اوس هغه زمونږ د وس خبره نه ده او نه زمونږ د لاس خبره ده او نه زمونږ د وینا عزیزانو که د مسئلې شکل کې یو خبره وکړي او هغه خبره به دوی یو سي نو دوی خو هم یو شی ځان ته ساتلی چې هغه شي ته وښایي هغه شی ورته شروع شي چې دا داسې نه ده داسې ده او داسې نه ده داسې ده او داسې نه ده داسې ده او داسې نه ده داسې ده سړی لل گل کی چې اوس دا ده چې څه ویلي دا ټیک ده او که دا زمونږ دی شي چې څه ووایي دا داسې چې نو آخر په دې نتیجه ورسېدم چې دا خبره دا نه ده خبره په ملک کې د دلایلو نه ده خبره په ملک کې زه بیا وګورم چې ته زمانه ته څنګه کې یو نری غوندې ستن درته وامه بیا تا وګورم چې تا ته څنګه یا زه ووایم چې دا فلانه مسله داسې ده زه بیا وګورم چې ته ووایې چې داسې نه ده داسې ده نو خبره معامله ټوله د زور او د قوت ته اوس زمونږ په دې ملک کې وګورئ 200 فرقې 2000 فرقې هغه کم جنجال دی چې ستا په ملک کې نشته یو فرقه ده بهاولیان ورته داغي مشر بهاولا هغه تاغي پیغمبر وای او داغه خبرو ته هغه د خدای خبري وای یو فرقه د قادیانان مرزا غلام احمد ته پیغمبر وای او داغه خبرو ته دوی د خدای خبري وای تاسو خیال یو فرقه د اهل حدیث هغه وی اصلي دین قرآن او حدیث ته دا امامان چې پکې دي دا چاره واستي امام ابو حنیفه او شافعی او حنبل او مالک دا نه د دې اډو څه علم نو بل فرقه پکې راوته ده چې نه دا امامان وغیرہ چې دي دا ټول کافر دي او اصل شی چې ده قرآن او حدیث دی په دې یو رنگ او یو دین کتر ننوتی عقل بدی او خوزی چه بیرنا دی تباش دا او دا بٹھکی گی سنگا دا بٹھکی گی پزور او پقوت دا تارا نیسم تاو گورا چه دا تٹھکی گی کنٹی ابل ورز دلتا یو الگ لگیا دے بل الگ وال چوال غریب کمزور ہے دے پہ زورورو نو راسم لولے دے او دے سنگلی دا ڈوکی ورطا نیولے دے داسی ہو خیر او ددری گزارے ورکمال پری بیدی چی پہ زورو چی زپی ورو تما یرا زما په دلاس کې خو به درته پته لګي کنه چې سمره زور وي چې یو تطوړه خو مې تیوسته د مخ نه کنه داسې وبنګېده او چکر پیرا
او بیا په دې بل مالته په دې څنګه لګ بیا دی هوا بعد سي زیړ وخت کې ودرېد اغالک غریب را پاسې یتیم یسیر الکو مزدور نو عزیزانو عرض میں داو چې دا ټول بدمعشای به سکند کې ختم شي او په یو صورت چې قوت او زور د سړی په لاس کې را قوت او زور ایس دا مولیان دا په خپل اوس خوارو ډلې سره مولا مرګره ده هرچا تو وګوره چې دوی بیا چړونګ پر عرب ملکونو کې وګوره مولیان جمعات کې اغي ته آرډر په دې محراب کې باران نه وځي او منځ بو کې بیا په دې دروازه وځي د خلکو سره وکړ پړنه کې بداسې محراب کې دروازې ران نه وځي ته منځور کې پیدا سي بارو خیال امرا مجال شتا کا اختر دیو کرو جداو کا اعلان دیو کا صدے بس سرکارو کی ټول ملک رو جمع شي او د ټول ملک اخترم شي دلتا سرکار را تبیل دغه کینولی دغه غلام دین ډالا اعلی بیل دی مونږ پکې بیل یو په دې کلو کې لا بیل دی کلو لا چې ورشه خطر وړه دلیل راوړه په جمعات کې ناس یو صاحب د چانی کپوي څوک وي دلته په یو کله د پاغي کې یو دی هغه پلاني مولا ویلي چې اخته پلانې مولا ولې زه څه خارم ورشي غوان مال راولي اوس پنځاو یا غوان د انګا بنګان راغلي اوس ټول راغوند کا او راټول کا او دل تکلی لور وخت چې د قاضي صلاح الدین صاحب ته شهادت اپ کې لادا نو یو قهر نه دی چې تاسو په اخته او یو عذاب نه دی چې تاسو په ارورز نوے عذاب په دې قوم نه ارو کله حکومت پرنګ کې دی ارورز نوے عذاب کله عوام پرنګ کې دی ارورز نوے عذاب کله دین پرنګ کې دی ارورز په دې قوم نوے عذاب سار سوک سڑے راغے نا جوڑم ستن میں والے وا استاد راتوی روجہ دے ماتر ما ورتوی چې پستن روجہ نه ماتی وای ویلا زمونږ استاد خو په زده اسلام نه وېستم مال ستا استاد وېسته او زده بیا را نه باسم اسلام کې پستنا روجه نه ماتي عزیزان اوس دې مسلې ته تاسو وګورئ دوم میاشت علماء دیوبند چې پاغي کې سرپرست مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ دا لوی لوی ائمه دوه میاشتې په دې باندې ریسرچ کولو تحقیق کولو چې دا د ستنې دارو چې دا په بدن کې ذکر زیاته زکه چې بدن کې خود وځای
یو معده ده د خېټې او یو معده ده د دماغ. کدا دارو معده د خېټې تزین او روزه په ماتي، که معده د دماغ او تزین او روزه په ماتي، او کدا سرایت په نور بدن کې کوي نو بیا په روزه نه ماتي. بیا دل ډاکټران راوغوښته، لوی لوی سپیشلیسټان راوغوښته چې د دې ستنې دارو د بدن کې کم کم ځای ته سرایت کوي. هغه ټول ریسرچ نه بعد علماء فتوا ورکړه چې پستنه روزه نه ماتي، کده رګي او کده غوښه. اوس تما توایا چې کجا مفتی کفایت الله، کجا مولانا اشرف علی تھانوی، کجا مولانا شمس الحق افغانی، کجا مولانا شبیر احمد عثمانی، کجا مولانا ابوالکلام آزاد، کجا مولانا حسین احمد مدنی، او کجا مونگا. اس مونگ تا مگورا او اغا خلقو تا مگورا نو زمونگ علم داغی پا مخ کی چرتا دباد مخ کی بنا کم ندا نو د دې دومره لوی ائمه فتوا دا چې پستن روزه نه ماتي. اوس دلته صاحب کپیرو کېره کوټړای جماعت کې جوړه کړی خلوت خانه پیر ګوټه دی هغه وي پستن روزه ماتي کی کمولا ګوټه دی هغه وي ک طالب ګوټه دی هغه وي کمیا ګوټه دی هغه وي وای تن دارو چې دنه نه لاړ، دارو چې دنه نه لاړ. نو یو ته هم دارو چې دنه نه لاړ شي داسې غوسه رااله کنه چې یو ناپړی ته مې ورته ویله چې هغه ته مناسب هم نو خو مې ورته خبره ځان پوهېږي، په خبره نه پوهېږي. بدبخت قوم په خبره نه پوهېږي. خبره د علم او خبره د تحقیق دی او د ریسرچ. دغه وجه ده چې الله تعالی دې ملک ته د سکون ژوند نه نصیب. هر سړی پریشان. حکومت تاسو اعتماد کړو، تاسو ویلی هر یو سړی داسې منډې والے تاب ویل چې د مور واده دی یا د پلار واده دی، داسې منډې او ټوپونه وایي. نن در باندې عذاب راغی. صاحب دا 2000 په افغان ریفیوجیز کې نوکرای نو وستر اوس هغه پټو پټو وجی غرق. اوس کمیټای کې اپریټران برتیو ټیوبویل باندې اپریټران کم چې دا ټیوبویل چلای او بل اوس هغه اپریټران ټول وست سو باسي اجلسونه ګرځي. یو په کراغه چې دې زما خدای یو زوی دی او په خدای مې دې قسمی چې زما د کور او چروټه د پتن خاخرو د ترکارې درک مون نه لګي د دې بالا مړای دی. دا جمعات شاته کور دی او چروټه خرو د ترکارې درک مون نه لګي. نو توس ما ته وایا چې دا کم مخ کې برتیو دا کافرو
اوس مسلمانان راولي کدا مخکې چې برتیو دا مسلمانان اوس په کافر راولي چلته عام سو حکومت په ملک چې په یو حکومت کې د یو ټیوبل اپریټر نشي ساتلې وړای نشي جوړولې سرک نشي جوړولې سرک کې کوته وشي لارې ټیر چې کراچ غړم بناری کی ور سره غیر چاپیر دنیا ټوله وپس اس حکومت اول ستادي پی ډی اے تا وګو دا اوس جدا سیول کوارټرونو طرف ته تاویږي دي چونګي سره دا سرک وګورئ پیمانو وایي چې د کال عمر وخت شو چې په دې لار راځي دا سرک لانه نه جوړ کړه په دې سرک څوک راځي کاسه دغه غونې سر خوځوي کال نه زیات لارې راشي صاحب روډ بند کی لش او لش خو چې لارې لاړې چې ګوري یو غس باجری اچول وت پغبر ګوراند شي پغبر ګوراند شي او په فاله جواله شي لک خو سوچو کوي کنه د دې ملک سلاج خو ساتي سغم خود دې ملک کوي ظالمان نو دا قوم په هر حیثیت د خدای په قهر اخته دي او د خدای په عظیم عذاب په لپیټ کې پاره د کمیټې وړه وګوره د وړو د لاسه کورونه وګرځي الک راشي دا کور وګرځیدو کوئی درخواست وکا او درخواست بچا تکے چا تکے اوری بے سو درخواست کو اور چچا تکے ہم دا شے دے کر کمیٹے کے بعد درخواست ایڈمنسٹریٹر تکے چیف افسر تبے کے انجینئر تبے کے اول دا کمیٹے کی جو کم ڈاکٹر ناستی دا ڈاکٹر دا مطلبی چې پټول علاقہ کې به کارپوریشن کې ګرځي چې چرته ګندګي خو نشتا ماشي خو نه پیدا کیږي چې چرته خلکو ته بیماری ونه لګي ما په سلويخ کال د پاکستان کې د کمیټې ډاکټر په بالا مړای کې ونه کتو چې پراون باندې راغلی او کتلی چې د علاقه ګورم چې صفاد او پلیته بس کمیټه تراشیو سالالی مردار پیدا کیو 600 کې ولا راوړیو سپخ پلو کی بس کور تلار شي خبر اخلاص کپنورو سټونو باندې ناستی ټول انبر سرای میخه ساتلی دفتر لراشی په لاس یولس بجے 2-3 بجے چھٹی کی او 4 بجے میں خراب رانی زی صدر روڈ تیبوزی ونڈا پہ خورئی ډیر خی خدایم د دینه بدتر ډیر سچ در سره کیږي ډیر خی سچ کیږي ډیر خی خدای په جندل قوم او په جندل قوم چې ده زه د خدای نه خلاصول شم کم خلق چې د خدای دی داغي جون په سکون کې دی ای بیغمت روټای نشتا سکون نشتا روټای نشتا جامع نشتا سکون نشتا مونږ سرار سړي دی سکون نشتا الله سره دماغي پریشان کړي دی پور کې ولاړ دی او پور ګاډ
نو دیو جن عزیزانو کما تکونون یؤمر علی د پیغمبر حدیث ته چې څنګه یی داسې بدر باندې حکمرانان راځي داسې بدر باندې مشران راځي چې څنګه یی